نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما زماورنا طول فجمان دور الشريف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ما تاسو ته تیر شوی جمعۃ المبارک په ورځ باندې د زکات موضوع شروع کړی و او ان شاء الله کا الله رب العزت دا جمعه هم مونږ لا زندگی او ژوند را نصیب کو د زکات بیان وکاو تاسو تما تیر شوی جمعۃ المبارک په ورځ باندې د قران کریم یو څو الفاظ ذکر کړو او د هغه معنا به هم ذکر کړو چې الله رب العزت په خپل بنده باندې دوه قسم عبادت فرض کړي یو عبادت بدنی ده او یو عبادت مالی ده عبادت بدنی دې ته مونږ وایو چې دا بنده د الله رب العزت عبادت وکي په بدن سره چې د هغه تعلق د مون سره ده صلات سره د هغه تعلق د روزه سره ده دا په بدن سره کیږي او دویم قسم عبادت چې هغه مالی ده زکات ته چې په دې مسلمان باندې الله پرس کړی دی چې دا به ورکه ادا کې با حج کوم ده دا هم په مال سره ده هم په بدن سره ده چې دا غیر لپاره با مالی عبادت هم کې او بدنی عبادت هم کې ځکه د بدن سره هم تعلق ته او د مال سره هم تعلق ته تاسو ته تیر شوی جمعۃ المبارک په ورځ باندې
ما یو درې قسمه قانون د دنیا ویلو. دو قسم قانون جوړ د بندگانو دی او یو قسم قانون جوړ د الله دی. کفار چې کوم دی خپل قسم قانون د بندگانو ته ترجیح ورکوي. خو بعضی وخت کې دا قانون د بندگانو دا قانون معذور شوی دی، لارې ګودرې وسره نه نو بیا څه کوي؟ بیا اسلام ته راځي، د اسلام نه څه قانون اخلي او په خپل قانون کې وردننه کوي. مثال بدل درکم لکه د میراثو مسله شوه. بچو له به میراث څنګه تقسیمې، څنګه به ورکې؟ د الله رب العزت په ټوله دنیا کې قانون همدغه که کفار دي، یهود دي، نصوارا دي، او که دهریان دي، او که مشرک دي، وایي دا قانون ټیک قانون دی. نو آمد درآمد چې څومره دی په دې میراثو د الله په قانون باندې دی. د دیو قانون دلته معذور دی، د دیو قانون مساوات نه خوري. نو تیر شوی جماعت المبارک په ورځ باندې ما تاسو ته سوشلیزم قانون ویلو. او د هغې تشریح مې درته کړې وه. اشتراکیت ورته په عربی کې وایي. د هغې تشریح ما تاسو ته کړې وه، خو ذهن کې یوه خبره یاده ساتئ، د بندګانو قانون د مساوات پکې نشته. مساوات دی ته وایي برابروالی د بندګانو. ځکه دا د یو حکمران د یو قانون ما تحتي هر څه د ملکیت د مملکت دی، چې ملکیت د مملکت دی، بندګانو پکې دخل نشته. مساوات نه راځي، ځکه بعض انسان ډېره روټۍ خوري، بعض لږه خوري، بعض یو حساب کوي، بعض بل حساب کوي. مساوات نشته. دویم قسم قانون تاسو ته ما دا ویلو، کپیټالیزم، چې امریکا او برطانیه او یورپ خپل دا قانون چلی، دا د بندګانو قانون. نو دې اکثر ملکیت بندګ مخلوق ته ورکوي، چې هر څه به د مخلوق حکمران له به ټیکس ورکوي. نو دې ته سرداري نظام وایي، سرمایه‌دار نظام. او سرمایه‌دار نظام دا مساوات دې کې نه راځي. دریم قسم قانون تاسو ته ما ویلو اسلام. خیر دا خبرې مې لګې د تعلیم د علم سره تعلق ساتي، خو فهم کې راولئ. دریم قسم قانون د اسلام دی. اسلام قانون دې کې ټول د الله بندگان مساوي کوي، برابر والی راولي. نبی صلی الله علیه وسلم احادیث مبارک ته لا فضيلة بالعربي والعجمي إلا بالتقوى، حديث الفاظ التقلد هذا.
فضیلت نشته دی د عربي په عجمي باندې، نه د عجمي په عربي باندې، نه د تور په سپین باندې، نه د سپین په تور باندې، الا بالتقوا. مگر کم انسان مسلمان چې د الله نه عبادتو کې زیاتې او د الله نه ډېره کوي چې چا کې تقوا او پرهیزګاري زیاته وي، الله ته هغه محبوب دی. خدا مسئله اندرونی مسئله ده د بنده سره. دا د بندو د الله او د محمد رسول الله خپل ترمنځ یو تعلق دی. اسلام په ظاهر باندې ظاهر ډانچه اسلام د ظاهري ډانچې ته څه فایده ورکوي. اسلام ظاهري ډانچې ته د بنده مساوي ورکوي، مساوات. که یو سړی سخت ګنهګار دی او یو سړی سخت د الله واله دی، تقوادار او پرهیزګار دی، یو سړی چې کم دی ګنهګار دی، مگر اسلام دیتا په ظاهر ډانچه کې مساوات ورکوي. دا ټول یو الله ته برابر دي. یو خو موږ او تاسو د الله لاک دا شکر ادا کو، شکر چې الله رب العزت موږ او تاسو مسلمانان پیدا کړیو. خاص د بعضې وخت کې سوچ کوم چې دا ټول نعمتونه د الله یو طرف ته کړه، ټول نعمتونه په دنیا کې څومره الله را لېږلي دي، او یو د مسلمان په کور کې ما تا پیدا یو، دا انعام بل طرف ته کا، دا انعام د دې ټولو انعاماتو نه اوچت دی. ځکه ما ته الله د اسلام په دایره کې پیدا کړي یو، او بیا الله رب العزت ما ته یو مسلم مملکت را کړی. دا هم د الله لوی احسان دی په ما او تا باندې. نو اسلام په ظاهري ډانچه باندې ټول بندگان د الله په مساوي دي، مساوات راولي، فضیلت ختموي. یو اسلام ټول مشروعه ته خپل فضیلت ورکړی دی، مرتبه ورکړې ده. د سپینګري به دا ادب کې، د عالم الدین به دا ادب کې، د پلان کې به ښځې له خپل حقوق ورکړي دي، مشرانو له خپل حقوق ورکړي دي، ماشومانو له خپل حقوق ورکړي دي. خو په ظاهر ډانچه د قانون سره الله رب العزت ټول مساوي کړي دي، برابروالی راوستی. او بیا چې کم کافر د مسلم په ملک کې اوسېږي، لوی الله رب العزت دی، دا یو قانون لوی نظام دی چې کم کافر په عربي کې ورته موږ ذمي وایو، اقلیت ورته په دې دغه کې ورته اقلیت وایي چې کم اقلیت د مسلم مملکت کې اوسېږي، الله رب العزت په اسلام کې هغه هم د مسلم سره برابر کړي دي. اوس د زکات نظام د خپل مقصد ته راځو. د زکات نظام د نبی صلی الله علیه وسلم په دور کې مملکت اسلامی د نبی صلی الله علیه وسلم د ابو بکر رضی الله تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی، حضرت عثمان، حضرت علی رضی الله، مملکت اسلامی په هغه دور کې موږ ته ورته ریاست مدینه وایو. ریاست مدینه په هغه دور کې د زکات اصول د هغې وداو. چې
چې هغه به د مسلمانانو نه زکات ټولو. مملکت په ریاست په خپل قبضه کې راوستو. او به مسلمانانو باندې واپس مصرف کوو، حقوق ته به ورکوو. سرمایه‌دار نظام نه به زکات واغست، پتا دومره زکات کیږي. هغه زمانه کې حساب کتاب د اوخانو ډیرو، د اصلو عربی کې وته غنم وای، چيلې ګړي وا تهلند حساب کتاب دیو. د ځمکې پیداوار کم وو، تجارت حساب وو، تجارتي نظام وو، او دا حساب کتاب ډیرو. نو په هغه زمانه کې به د خلکو نه د سرمایه‌دار نظام نه به زکات راواغست، او به په غربا باندې مصرف کوو، په هغې به تقسیموو چې کوم حقوق د زکات لایق. عام لکه موت ته یو خپل زکات یو عام پردي شخص له داسې ورکولی، ګاونډي له وغیره له. مملکت په زما استانه چې کم دی زکات اغستو. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه دور چې رال، هغه وخت کې د بینکاري نظام سیستم نو. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه دا اعلان وکړو، وی څوک په دې نورو کې د ځمکې فصل شو، باغونه وغیره کجوري، دا ګډي او چيلې، دا سیستم ته دا به درنه مونږه اخلو، ریاست ته درنالي. او کوم چې تاسو دا پټه معامله د دولت دا تاسو دې کې اوس خلک غلا کوي، نو دا دې هر سړی په خپله ورکوي. د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه په دور کې دا اعلان وشو. نن زمانه کې بینکاري سیستم دی، نو بینک تا تداوی، بینک سره چې څومره پیسې جمع نو پهله چې کله ته یې کونډ هغې سره جوړی، نو تا ته دا ووایي چې یاره د دې نه به زکات ته ورکوې او که مونږ به ترې ورکوو. د هغې به خپل پروف دی، خپل حساب دی. ته چې وایې زه ترې ورکوم، دی به د هغې سره خپل حساب کتاب کلیر کې. نو اکثر اوس زمونږ بینکاري نظام موجوده صورتحال مسلم ممالکو کې هغه ستانه د زکات حساب راکټ کوي په کال کې. نو زکات اوس اهم خبرې له راځو. زکات په 5 شیزونو کې فرض دی، په سرو زرو کې، په سپینو زرو کې، نقد رقم کې، تجارت کې، او په ځمکه کې چې د ځمکې نه څومره حساب راوخیږي آمدن یې تعالی درکو، او ګډې او چیلې وغیره. خو د هر څه خپل طرق لارې بدلې دي. د نبی صلی الله علیه وسلم په زمانه کې د سرو زرو د سپینو زرو حساب داسې و. دینار په هغه زمانه کې دینار د سرو زرو دا رقم به چلېده، د سرو زرو حساب دا رقم هم جوړ د سرو زرو نه دینار. او د سپینو زرو یو روپۍ جوړه وه چې هغې ته به بېغالي ویله، بغل د قچر ته وی، او قچر شکل په چاپو په هغه روپۍ باندې په ایران په کسرا په ټول دغه ځګونو باندې به دا روپۍ چلېده.
د اوسپنې د تنبې نه به جوړه وه د دغه نه به جوړه وه د فضه د سپینو زرو نه. نو یو قسم هغې ته به درهم ویل. نو سپین زرو نه جوړه به وه بیغالي چقر به پې چاپ د بیغالي تصویر به پې چاپ و د بغل. نو بیغالي روپۍ به یې ورته ویله، بیغالي درهم. او یو دینارو، دینار د سرو زرو نه جوړو. دا لین دین به کېدو په هغه زمانه کې. نبی صلی الله علیه وسلم اعلان وکړو چې په 100 دینارو کې به تاسو زکات ورکوه چې ستاسو د ضرورتو نه علاوه تاسو سره جمع شي. د پاکستان علماو چې هغه را حساب هغه نیم پونډ، یو دینار نیم پونډ او تقریبا 3 ماسې خوشا جوړیږي. د پاکستان علماو چې په هغې حساب وکړو نو تقریبا 7.5 تولې سونا جوړیږي. هغه زمانه سره چې کوم حساب شوی نو 7.5 تولې سونا جوړیږي. نو په دنیا کې اوس په ټوله دنیا کې که د یو زنانه سره او که تا سره او که ما سره او که د هر مسلمان سره 7.5 تولې سونا راله او په دې باندې کال تیر شو، نو د دې نه به زکات ورکوي. که دا د حسن د ډول دپاره که د زنانه مهر او که دا هر شی وي، خو چې 7.5 تولې سونا ستا سره موجوده شوه او اوس موجوده شه 7.5 تولې او کال پې تېر شو، دې ټایم ته راورسېدو، نن دا ورځ چې کومه ده نو په دې 7.5 تولو باندې زکات فرض شي. د چا په ملکیت کې چې دا دی دا به ته زکات ورکوي. بیا وروسته د پیغمبر علیه السلام هغه عذاب هم ذکر کړی چې یو انسان ورنه کړي، هغه به ذکر کوم. سپین زر په عربۍ کې ورته فضه وایي. نبی صلی الله علیه وسلم په هغه دور کې دا اعلان وکړو چې د چا سره 200 درهم ورسره دی به ته زکات ورکوي. یو درهم په هغه زمانه کې د 3 ماسو د 15 او سکم د 15 او سلکم حساب د 15 د 3 ماسو او د 15 حساب کم د 15 چې کم دی په دې 15 کې حساب کم، نو دا تقریبا علما چې په حساب وکړو نو دا 52 تولې جوړېږي. 52 تولې 200 درهم. دا چې د چا سره رالل او کال پې تېر لکه څنګه مې چې ته په سرو زرو کې حساب وې، کال پې تېر شو، دی به د هغې نه بیا زکات ورکوي. او ما اوس وخت اندرشیر ته ټلیفون کړی و، زرګر ملګري ته مې ټلیفون کړی، ما ریټ راله راواخله. نو د سرو زرو توله هغه ته 1,29,300 باندې موجوده ریټ، خو هغه خیر یو طرف ته که حساب یې که ځکه هغه هم 7.5 تولې حساب دی. د سپینو زرو ریټ مې چې راواغستو 1510 روپۍ دا توله ده.
نو 1510 روپۍ دا چې کلکولیټر کې نو سکم 80,000 روپۍ جوړیږي. تقریبا 80,000 روپۍ دا دغه جوړیږي صدبره دا 52 تولې او 705 چې کم دی دا څه وسه کې نو 80,000 کم جوړیږي. الانسان په خپل باندې دا حساب لګولی شي چې علم ته د ضرورت نشته. د چا سره دومره رقم راغلل تقریبا 80,000 ستا د ضرورياتو نه علاوه ضروريات قید پکې شرط دی ګورې ښه ستا د ضرورياتو نه علاوه په دې سرو زرو کې ضرورياتو ته ضرورت نشته. په دې سپینو زرو کې ضرورياتو ستا ضرورت نشته. که ستا ضرورت وي که ستا ضرورت نه دومره سره زر تا سره راغله 7 تولې او 52 تولې سپین زر راغله کال پې تېر شو زکات پته ادا کې که ضرورت دی او که ضرورت نه. او دا دومره رقم تقریبا 80,000 دومره رقم تا سره موجوده راغلل ستا د ضرورياتو نه علاوه. بیا به تاسو ویم چې ضرورت څه شی دی دا په اخره کې انشاءالله ته بیا ویم. ستا د ضرورياتو نه علاوه دومره رقم تا سره راغلل او کال پې تېر لکه اوس ما سره 80,000 موجود او راروان دی باندې دا کال تېرېږي او دې موجوده دې ورځې ته هغه شی برابر رال نو په دې زکات فرش دی به زکات ادا کې. زکات به څنګه ادا کوو؟ دی په هر 40 روپو پسې په هر 40 روپو پسې ستا 1 روپۍ زکات. د سرو زرو حساب به هم دغه ته وړې نغد رقم ته به وړې د سپینو زرو حساب به هم دغه نغد رقم ته وړې نور حساب د سرو زرو د سپینو زرو یو راځي او د نغد رقم خو په نغد رقم کې یو قید تاسو ما ذکر چې ضرورت سپینو زرو د سرو زرو نه ستا ضرورت اخوا دی او نغد رقم کې ما تاسو ته ضرورت ذکر نو دا درې واړه حساب به دغه شانتې به حساب کړي نو د هغې نه به بیا په هره 40 روپۍ پسې ته 1 روپۍ ورکړي زکات ته دی. 80 روپو کې دې 2 روپۍ شو په 100 روپو کې دې 2 نیمې شوې په 200 روپو کې دې 15 روپۍ شوې په لکو کې دې 2500 روپۍ شو په 1000 کې 2500 روپۍ راځي په لکو کې 2500 روپۍ شو. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم سړی زکات نه ورکړي د هر یو شي نبی صحابو ته تپوس کړی دی یا رسول الله مبارک که چېرې مونږه دا زکات ورنکو د سرو د سپینو زرو د دې نقد رقمو سزا به یې کوي د دې هر شي سزا به ورسره بېله ذکر کوم درته. نبی صلی الله علیه وسلم ورته جواب ورکړی نو صحابو ته د دې تپوس هم کړی یا رسول الله مبارک د سرو زرو به سزای د سپینو زرو به سزای د دې نقد رقم زکات میلاو دا به سزای. نبی صلی الله علیه وسلم د سرو زرو د سپینو زرو متعلق فرمایل چې کم سړی دا ورنکي روز په
قیامت به الله رب العزت حساب کتاب بسټارټ دا سره زر او دا سپین زر به ورته الله ګرمۍ دا چې څه بلده شروع د باندې به دا عذاب شروع هغه نور حساب کتاب یو طرف ته کاوه بې حسابي دا سره زر او دا سپین زر به ورته الله ګرمۍ دا به ورته ګرمېږي او د دې په دې سینه پسې به لګولی کېږي او بار به ترې سلی کېږي او دا به ورته وایي وانا مالک وانا کنزک دا د حدیث ټوکړه ده زه ستا هغه مال یم او زه ستا هغه خزانه یم چې تا دې د الله هغه حق نه دی ادا کړی ذهن کې یو خبره یاد وساتئ د دې نه زکات ورکول ګورئ دا د دې حق دی دا ټول د الله مخلوق دی خو دا موږ چاله ورکو الله له ګورئ دې له موږ نه ورکو چې دا موږ یو غریب له ورکړه الله رب العزت تا ته حکم کړی ته د حکم تابعدار یې او بیا ته ویلې چې دا غریب بیا ته غربا ذکر کړی دی او تاسو بیا انشاءالله په خپل ځای کې ذکر کوم نو دا ته د الله حق د دې د الله حق ادا کړي نو چې د الله حق ته ادا کړي نو دا ته الله له ورکړي او ورځ په قیامت په د دې بدل الله تعالی درکړي او بل ده تم ختم دی خدای یو خبره کوم یو په موت باندې بیا دغلته د الله لوی احسان دی ګوره دې تم سوچ وکا ته چې دنیا ته رالې نو بربند رالې زه به د دنیا د نظام څخه هېڅ څه نه وړې خالي لاس پسې نو الله رب العزت تعالی دا دومره مال په دې خپلو بندګانو کې درک دا الله په تعالی احسان نو یو الله چې تعالی دومره مال الله درک او بیسه د الله دلته کې ناشکري کې زړه دې تنګ دی شیطان در پسې دی ښځې او بچي در پسې دی چې بابا په دې به دې کور له دا شی راوړی وی او ستاسو لم دا وایي چې یاره دا به مې پې کړي وی دا خو ډېر رقم جوړېږي او دا کم چې مالداره سرمایهدار نظام دی د هغې خو ډېر حساب جوړېږي پنځه شپږ تقریبا 10 لاکه او 20 لاکه او 30 لاکه دا ګوره دا کم حساب وی نو زمونږ په دې رنګ روډ باندې پې ښه ښایسته کور کېږي نو چې د هغې کرایه هم درله راځي نو زړه درته دا م ووایي چې یاره دا حساب کتاب پې ولې نه کوې بیا به درله دا حساب بېل لا رواني نو دلته کې شیطان ته د دا قسمه وسوسې دراچي د شیطان زور دا دی چې د الله دا حکم په تا پوره نه کړي او تا د هغه لوی احسانات دی چې وروسته را روان دي دلته کې خو په تا امتحان دی چې الله مال درکو الله در باندې لوی احسان وکړو او بیا چې کوم دی وروسته چې تا د دې نه د الله حق ادا کو وروسته دله بل احسان په جنت کې درکوي نو یو خو د الله په تا باندې دا احسان وشو په دنیا کې هغه جنت خو وروسته خبره ده په دنیا کې چې په دنیا کې د باندې الله دا فضل وکړو چې مال یې دله درکړو خزانه یې دله درکړه او اوس د الله حق ادا کړه نو انشاءالله آینده جمعه بیا په دې کې هم خبرې کوو ټیم نشته دې کې دا ټولې سزاګانې هم ذکر دي او په دې کې راته بیا هغه اهم نقطه هم دا ویم چې فایده څه ده ته چې دا زکات ادا کړې د دې فایده څه ده دنیا کې تا ته څه فایده میلاویږي موجوده فایده څه میلاویږي او وروسته فایده او آخرت کې بیا څه فایده ده نو الله رب العزت ته مالو ټول مسلمانانو په دې د عمل کولو توفیق را نصیب واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين